Today topic of my discussion is about combustion analysis. What is combustion analysis? The burning of a known sample of organic compound in the presence of oxygen is called combustion analysis. In combustion analysis, we can determine the percentage composition of each element such as hydrogen, carbon and oxygen present in a known sample of organic compound. First of all, we take a known sample of organic compound in a combustion tube. This is a combustion tube which contains a known sample of organic compound. It can be burned in the presence of oxygen. When the organic compound is burned, it produces carbon dioxide and water. These carbon dioxide and water then pass through unknown masses of absorber. So the absorber of H2O is magnesium perchlorate, while the absorber of carbon dioxide is potassium hydroxide solution. So next to the furnace, the H2O absorber is magnesium perchlorate of known masses which absorb the water produced from the organic compound. Next to the H2O absorber is CO2 absorber which absorb carbon dioxide produced during the combustion of organic compound. So when the weight of these known compounds such as magnesium perchlorate in potassium hydroxide solution is increases, these increases is due to the carbon dioxide in water. From these increases we can calculate the mass of carbon, hydrogen and oxygen. Dear student, combustion analysis د هغه پروسس دی چې په دې کې موږ یو ارګینیک کمپاوند یو سمپل چې کوم دی هغه د اکسیجن په موجودګۍ کې موږ څه وکړو وسوځو. ټیک شو، دې ته ویلی شي کمبسشن انالیسیس ویلی شي. کله چې موږ کمبسشن انالیسیس چې موږ کوو نو په دې کې موږ څه کوو؟ په دې کې موږ د یو ارګینیک کمپاوند کې چې کوم ایلیمنټس دي نو د هغې موږ څه معلوموو؟ د هغې موږ پرسنټیج کمپوزیشن معلوموو چې یاره دا ایلیمنټ په دې ارګینیک کمپاوند کې په څومره پرسنټ باندې موجود دی. نو چې کله موږ دا کمبسشن انالیسیس کوو نو دا موږ په یو فرنس په یو بټۍ کې کوو. څنګه یې کوو؟ فرسټ اف آل به موږ داسې وکړو چې یو ارګینیک کمپاوند به راولو په څه کې؟ دا ارګینیک کمپاوند به موږ راولو په یو کمبسشن ټیوب کې. دا د ما سره یو ټیوب دی. ټیک دی که نه ګلو ماشومانو؟ دا د ما سره څه دی؟ یو ټیوب دی. په دې ټیوب کې زما سره یو ارګینیک کمپاوند دی. دا ارګینیک کمپاوند به دې ته کیټلیسټ کاپر اکساید هم شي اډ کولی چې دا کمپلیټ وسوځي. نو دا چې کله موږ سوځو نو د پریزنس اف اکسیجن د دې کله برننګ وشي نو د دې نه څه پیدا شي؟ د دې نه کاربن ډای اکساید او واټر پیدا شي. ټیک ده که نه؟ نو چې کله دا کاربن ډای اکساید او واټر پیدا شو نو دا موږ د ابزاربر نه پاس کړو چې دا ابزاربر آلریډي ویټ معلوم دی. یو ابزاربر دی د ما سره میګنیشیم پرکلوریټ چې د ویټ آلریډي نون دی. ټیک ده که نه؟ دغه شان بل ابزاربر چې کوم دی هغه د ما سره پوټاشیم هایدروکساید سلوشن دی، د هغې هم آلریډي ویټ نون دی. اوس چې کله دې دی کې ستا سره ارګینیک کمپاوند برننګ وشو نو ستا سره واټر به په میګنیشیم پرکلوریټ کې ابزارب شي نو د ویټ به څه شي؟ سیوا وشي. دغه شان کاربن ډای اکساید د واټر ویپر دلته ابزارب شي نو کاربن ډای اکساید به ترې شي لاړ به شي او دې ځای کې به داسې شي ابزارب به شي نو د هغې په ریزلټ سره به د پوټاشیم هایدروکساید ویټ به څه شي؟ سیوا به شي. اکسیز اکسیجن به ترې داسې وځي. ټیک ده که نه؟ اوس څومره ویټ کې انکریز راغی، دغه انکریز د څه د وجې نه راغی؟ د میګنیشیم پرکلوریټ په ویټ کې انکریز راغی نو دا د واټر د وجې نه راغی. دغه شان که پوټاشیم هایدروکساید په ویټ کې انکریز راغی نو دا د څه د وجې نه راغی؟ د کاربن ډای اکساید د وجې نه راغی. نو دغې نه موږ څه وکړو؟ د دغې نه موږ بیا د فرسټ اف آل د واټر چې کوم دی د ماس معلوم کړو. ټیک شو، څونه ماس ابزارب شو. دا شان د سی او ټو ماس وګورو چې هغه څونه ماس ابزارب شو. دغې نه موږ څه وکړو؟ د پرسنټیج کمپوزیشن راوباسو. څنګه راوباسو؟ نو I will discuss it and step by step let's to discuss it.
First of all, calculate the percentage of carbon. How to calculate the percentage of carbon? The percentage of carbon can be calculated from the mass of CO2 collect from the compound as below. ولوماشو د کاربن پرسنټیج به موږ څنګه کیلکولیټ کوو دا موږ دې کیلکولیټ کوو د کاربن ډای اکساید د اماونت نه به کیلکولیټ کوو دغه د ماس نه به کیلکولیټ کوو کوم چې زما سره ابزارب شوی په پوتاشیم هایدروکساید کې نو څنګه به کیلکولیټ کوو فرست اف آل ټوټل ماس اف ارګینیک کمپاوند اټ مین ټوټل ماس چې زما سره کوم د ارګینیک کمپاوند نو که تاسو وګورئ زما سره د ارګینیک کمپاوند ټوټل ماس څه دی دا د ما سره ارګینیک کمپاوند دی د ماس څه دی که تاسو وګورئ د ماس ما اخیستی دی زما سره نون دی ایکس ګرام ما اخیستی زما سره نون ماس دی ټیک شو ماس اف ارګینیک کمپاوند څه دی ایکس ګرام ما اخیستی دی mass of organic compound is x gram. So mass of CO2 collected from the compound. CO2, you look here, CO2 absorbed in potassium hydroxide. The increase in mass of KOH is the increase of mass of CO2. The mass of CO2 can be collected from here. So the mass of CO2 collected from the compound is how much? We know that a gram. How much mass are collect from the absorber KOH? This is a gram. Guluma shumano the CO2 mass chikam the absorber KOH potassium hydroxide now naga mass one collect to a gram. Take show. We know that the molar mass of carbon dioxide is how much? Molar mass होंगे परमानेंट रोबोस्ट तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड मास चिकम देगा 12 ग्राम दे और ऑक्सीजन सो दे 16 नो मुझे टोटल ऑक्सीजन सो न दी आगा 2 दिन 16 2 32 जमा 12 नो 44 ग्राम पर मोल अदा मसरा द मोलर मास शो सो वी आल्सो नो दैट 44 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेनिंग पर 44 ग्राम के जमा सरा सोना कार्बन दे तो ऑलरेडी मैं खबर होकलम कता सो गोरई जमा सरा फार्मूला दा CO2 no the mass of carbon is 12 gram while the mass of oxygen is 16 no 16 दूनी 32 no 32 plus 12 32 12 no 44 रह गए no 44 ग्राम of CO2 contain how much carbon 12 ग्राम no 44 ग्राम के दमा सर कार्बन सोना दे 12 ग्राम दे ठीक शो no जमा सर च कम CO2 the absorber KOH ने च कम زما سره راغلی دی CO2 هغه 1 ګرام دی نو په 1 ګرام کې به زما سره د کاربن مقدار څونه نه معلومه دی ٹھیک شو ا د ما سره د کم ځای نه راغی هغه د ما سره د ابزوربر نه راغی ابزوربر څوک پوتاشیم هایدروکساید په ور کې څومره انکریز راغی هغه څونه انکریز وو ما سره 1 ګرام ونه په 1 ګرام कार्बन डाइऑक्साइड چې کوم دی په هغه کې به څونه کاربن نه معلومه دی خو په 44 ګرام کې موږ ته معلومه دی څونه دی فارمولین هغه 12 ګرام دی نو دا به موږ وکړو کراس ملټیپلیکیشن به وکړو کراس چې کړی دی موږ ملټیپلیکیشن وکړو when we cross multiply it so دا به بر راشي نو 12 ग्राम ضرب 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम نو دینه زما سره یو ویلو رااله فار ایگزامپل زما سره بی ګرام رااله تاسو یو ویریبل دی سو ویلو تاسو ورکول شي ما بی ګرام ورکړه تاسو ولا زد ګرام ورکړي وای ګرام ورکړي ټیک شو زما سره سره غي بی ګرام راغی ټیک شو نو 44 ګرام کې د ما سره 12 ګرام دی نو په 1 ګرام کم چې د ابزاربر نه مون کلیکټ کو نو پای کې سره غي بی ګرام راغی نو موږ پرسنټیج څنګه معلومو سیکنډ سټپ کې اوس تاسو ګورئ پرسنټیج د بار فارمولا دا د ماس اف carbon containing compound ٹھیک شو divided by total mass of sample نو percentage موږ سره معلوم دی mass of carbon obtained from compound نو د compound موږ څومره compound زما سره تاسو ګورئ هغه compound چې کوم زما سره KOH absorb کړو دا غینه زما سره د کاربن ویټ څونه راغی هغه بی ګرام راغی ٹھیک شو دلته به سوري کوم بی ګرام ما راويستو نو بی ګرام ډیوایډ بای ټوټل ماس اف سمپل سمپل کته سو ګره زما سره کم سمپل وو د دې سمپل ټوټل ویټ چې کم دی ٹھیک شو دا ما سره څونه دی دا ما سره x ګرام نو بی ګرام ډیوایډ بای x ګرام ملټیپلای بای 100 نو دینه بسره وځي پرسنټیج اف کاربن به زما سره وځي ٹھیک ده کنه ګلو مشمونو سبره وځي پرسنټیج اف carbon barawuzi. Now let's discuss the percentage of hydrogen. Percentage of hydrogen can be obtained from the mass of H2O. How percentage of hydrogen is obtained? It be obtained from the
increases the mass of magnesium perchlorate, so it absorbs water. So from that water we can calculate the percentage of hydrogen. Guluma shumano kata su the hydrogen percentage of sang malumo among the water na malumo water na sang malumo come water chiza masara magnesium perchlorate absorb ko daga sumra increase rage daga increase na mamang so ko daga na badam हाइड्रोजन परसेंटेज मालूम पूछेंगे में मालूम को फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मासरा सोना दें कम चीज मासरा पर कंबस्शन टिप क्यों आगा मासरा x ग्राम दें ठीक देगा ना मास ऑफ H2O कलेक्ट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर एग्जांपल अगला मालूम को c ग्राम यानी लुक एट कतास ओगोरे मासरा H2O absorb here in magnesium perchlorate, so from this chamber magnesium perchlorate the mass of H2O can be obtained. The increase in mass of magnesium perchlorate is the mass of H2O. Now how much increase? For example, it increase in c gram. C mungura number ko tasola x war kai. Zama sara mass of H2O collect from the compound. For example, how much? C gram. So the molar mass of water. The molar mass of water is 18 gram. How is 18 gram? 2 gram hydrogen. The mass number of one hydrogen is 1, the two hydrogen is 2, and mass number of oxygen is 16. No, 16 plus 2 is 18 gram per mole. So 18 gram of H2O contain how much hydrogen? 2 gram. How it contain? H2O. So the mass number of one hydrogen is 1 and two hydrogen is 2 plus 16 is equal to 18 gram per mole. So 18 gram of H2O contain how much hydrogen? 2 gram. ठीक है now c gram of H2O, c gram is obtained from the absorber. Now c gram of H2O contain how much hydrogen? I don't know. मत पता नहीं था ना देर पर बस हो कम cross multiplication में हो कम ठीक है तना बोलूँ मैं शो ना पहले cross multiplication is हो कम ना दाद वाला multiply शी नो 2 gram multiply by c gram divided by 18 नो दिन जमा सरा d gram variable इता सो x y z चीज़ से ले गोले जान पे सिर्फ clear कहीं जमा सरा how much d gram. So now the percentage of hydrogen. So we know that percentage is barabar de no mang already value the mass of hydrogen obtained from the compound. No the hydrogen so mass rage d gram. No the mass of hydrogen obtained from the compound divided by the total mass of sample. No the mass of hydrogen is d gram तकसीम x ग्राम दा मास द सैंपल मास थे मल्टीप्लाइड बाय 7 द मास बरदीना सराउजी द हाइड्रोजन परसेंटेज दिस राउजी द मास ऑफ हाइड्रोजन च कम दे कम चीज मास सरा द कंपाउंड न रागे ठीक शो डिवाइडेड बाय द सैंपल नॉट मल्टीप्लाइड बाय 7 द मास बसराउजी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराउजी ठीक है ना हां लेट्स डिस्कस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. The percentage of oxygen can be calculated by using the formula. With the help of this formula, we can calculate the percentage of oxygen. How it can be calculated? So the percentage of oxygen is equal to 100 minus percentage of carbon plus percentage of hydrogen. The hydrogen जो कम percentage रहा होते हैं, कम the carbon कम percentage रहा होते हैं, अगर plus का दोना 8 का हो, the 100 ने से कम minus का ना बस ऐसे रहा percentage of oxygen बरस रहा ठीक देखना कुल माशूम होना न तासु प्लीज़ मेहरबानी हो कई जमंग चैनल लाइक कई सब्सक्राइब कर मन करो सर शेयर कई आदा वीडियो बार बार उगरे तासु जहन ता आसान बानी दा कीनी ठीक शो.